مسجد पर में नमाज पढ़ना बिल्कुल सही नहीं। एक मदरसे का मोहतरम अफगानिस्तान जा रहा है, फिर वो मोहतरम वो मदरसा पे रोक करता है इस शर्त पर कि इन रकम के साथ अफगानिस्तान में मदरसा बना लूंगा। नहीं, बिल्कुल मदरसा खुद पख्तुल पैसों जो पूरे को ब्याह है कौम ने चंदी मुंदी कड़ी नशी खास हो लोग मदारिस की जगह वक़्फ़ करते हैं, इसमें मदरसा के साथ साथ मस्जिद बनाना ठीक है या नहीं, और बगैर मदरसी मुझ बसम देते हैं जुमात सफारा लोटी पची वगैरह वक़्त की नवासिब देना पैदा बिल्कुल रिश्ती शिमा होता है। यो आसिफ गासिफ दरमाल वापस कवल वन वारिसान या वापस तनकरी दी दगा वापस खलासी की वारिसान मतलब कि वजन ली तो वापस के लाजमता तापरी खबर हुए गासिब वारिसान नेप्री दी वजन ली करे वापस का नो गुनाहगार वले वजन वो जब मारा प्रदेशी रे वाल को में यो कल मस्जिद द पर मतवक्फ की परिजन में कि मस्जिद सर मुत्तसिल इमाम से यो कोर होम पति जो की वाकिफ से द मस्जिद बनाने वक़्फ कुली नो बिया पति कोर नहीं हो गए वैसे ठीक है और इस बार मेरा शेता खराब بقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا كما مشرك هذا أبني كاماتنا حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ما لا وجبتكم كسر فأغت حجتني كل من مال وسريري نو أغينا دلت وين زخدا ومشركة ممنودا ولدي مشركة كما مشركة مرادا والثانية يا مجوسية او په حکم د دې کې تحریم د خدای نه مانی اهل کتاب ته خاص دي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ته خاص دي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر كان اذا سئل عن نكاح النصرانية او اليهودية وقال فبصوي بان الله حرم المشركات على المؤمنين مشركة حرام ده او ما معلوم لري شرك او شرك او شيء اكثر دینا خدوی چې المرأة ربها عیسى حالانکه دا عبد من عباد الله خدای ابن عمر دا روا چې د اهل کتاب هغه مشرکان دي عزیر ابن الله وای يهوديان او عیسایان مسیح ابن الله وای نو په دې عموم کې هغه داخل دي لا تنهي والمشركات ابو الناس دا د خپل رای ده نو مختار نص موجود دی قرآن حکیم کې الله المحسنات من الذين اوتوا الكتاب الله تعالی معلومه نو چې استثناء ده کوي ظفر فتشا باب نکاح من اسلم من المشركات وعدتهن يوم مشرك مسلمان اشوا باب نکاح من اسلم وعدتهن وداري عدت داغي بیان کوي مولانا صاحب ذات کوئی چې خبر آسان نشي یو خددا او ذات الزوج دا څنګه مثلا د کړهانو د متوجي شه یو خددا او ذات الزوج دا او دا د فقید و بد کرا وسط د کافرانو یو خدای ذات الزام ده او دا د فقید و بد کرا وسط د کافرانو برابر خبره ده خدا یهودان او عیسایان او کدا مشرک ده بس دا د فقید و بد کرا وسط د اتفاق د خپل خاوند سره نکاح مشوره د فقید و بد ثابت دي راوسته د اتفاق د خپل قانون سره نکاح ختم شوه صرف یو راکوټ اختلاف دی ای مسله سوي په علت د ختمېدو د نکاح ثابت ده او د امام ابو حنیفه سے پنځ علت د ختمېدو د نکاح اختلاف داره د ایمو صلاتو پنځ علت د اختتام د نکاح شی دی ثابت او پنځ د صاحبې زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه صاحبانو
علت د اختتام د نکاح اختلاف ته راځي وښه دا کومه خبره چې دا په قید او بند کې راوسته ها کومه خبره چې په قید او بند کې دی راغلي او یا خاوند اسلام وروړي یا خدای اسلام وروړي اوس دې باندې ځان پېټا یو کس اسلام وروړي آیا نکاح ختميږي او کنه ختميږي قید او بند والا باندې وپېښ وکړه ور قیدی د تخیم کې خبر آسان شي نو که مسلمان شنو بیا به خالی نه وي یا به دا دوار په دار اسلام کې وي دا خزه خاوه او یا به په دار حرب کې چې مسلمان شي یا به دوار په دار اسلام کې یو ته مسلمان شي یا به دوار په دار حرب کې یو تر مسلمان شي ها که په دار اسلام کې وي بیا به خالی نه وي یا به خاوند مخکې مسلمان یا به خزه مخکې دې خبره د ځان وره سره کوي ها ته په دار اسلام کې بیا به خالی نه وي یا به خاوند مخکې مسلمان شي او یا به خزه مخکې مسلمان یا به دواړه یو ځای مسلمانان دي څو صورتونه شي درې په امکان اول که چېرته خاوند مخکې مسلمان دی دواړه په دار اسلام کې ٹھیک شو او خاوند مخکې مسلمان شو بیا به خزه خالی نه یا به کتابیه یا به مشرکه یا به کتابیه یا به مشرکه که اولو خزه کتابیه ده یا یهوده ده یا عیسایانه ده نو نکاح باقی ده او که خزه مشرکه ده نو بیا پکې اختلاف دی زموږ په نسبت به قاضي عرض وکړي دې خزه چې څوک اسلام راوړي که نه راوړي که خزه اسلام راوړو خدای اسلام راوړ نو نکاح باقی پاتې شو او خدای اسلام راوړ نکاح به فسخ شي دې ته فسخ ویل کېږي څنګه مې وې تاسو سوچ نه لرئ کنه ما درته ما وې چې په قید بند کې راوستا اریا وچدا نو نکاح ختم شو زمون پنځ باندې علت څه دي اختلاف الدارین ایمو ثلاثه په دې څه دي سبي د دواړه په دار اسلام کې دي نو بیا به خالی نه وي یا به دواړه مسلمانانی نه تیر وته ما یا به سړی مخ کې یا به خزا یا به دواړه یو د اسلام ٹھیک شو خبره دا صورت شو اوس که چرته په دار اسلام کې وي او سړی مخکې اسلام راوړ ور مسلمان سړی مخکې شو خزه به خالی نه وي یا به دا کتابیه یا به مشرک ته کتابیه او نکاح بر حال پاتې که کتاب سره نکاح سم کی او که خزه مشرک نو قاضي په عرض کی نو دا عرض نه پس ایمان راوړ نکاح برقرار پاتې شنه وي تاسو نشته او که دا عرض نه پس انکار وکړ سبو کی فسخ دې د فسخ بیا وایي دا کوم صورتو چې خاوند مخکې او که ښځې مخکې ثاني ښځه مخکې مسلمان نه شوه بیا به سي په خاوند به عرض وکړي ښځه مخکې مسلمان نه شوه نو په خاوند به څه وکړي په اسلام کې اسلام یې راوړو نکاح باقي پاتې شو ول دا په دار حرب کې دي هغه دا زینب او ابوالعاص په کې لامه جوړو ټول په دار اسلام کې دي نو که خدای مخکې اسلام راوړ نو په خاوند یې عرض وکړه او که د عرض نه پسې اسلام راوړ خو ډېره ښه شوه نکاح برحال پاتې ده او که د عرض نه پسې اسلام راوړ نو خبره خلاصه شوه او که دواړو یو ځای اسلام راوړ نو نکاح برحال پاتې ده دې کې خالص اختلاف نشته او که چېرته دویم صورتو په دار حرب کې اوس دې کې دوه صورتونه دي یا به خاوند مخکې اسلام راوړي یا به ښځه مخکې اسلام راوړي که دواړه راوړو نکاح به حال ده دواړه په دار حرب کې دي او دواړو یو ځای اسلام راوړو نکاح څه ده او که چېرته خاوند مخکې اسلام راوړو نو په ښځه باندې عرض وکړه که خاوند مخکې اسلام راوړو په ښځه څه وکړه نه تېره کړه ښځه باندې به عرض نه کوې مهلت ورکړه که د عدت دوران کې دا ښځه راله نکاح به حال پاتې ده
او که د عدت دوران کې را نه نکاح ختم او که ښځې مخکې اسلام راوړه نه کې اختلاف په مخکې ویلی دی د امام شافعي رحمت الله علیه په نیز باندې که عدت دوران کې دا خاوند ورپسې راغی نو نکاح بحال ده او که عدت دوران کې رانغی نکاح نه بحال کېږي هغې وي زینب ممتد الطهر وه یاد دي او زمونږ په نیز باندې عدت دوران خبره نشته موږ یو عرض پرې وکړو آخر کې پرې عرض دې وکړو نو چې عرض دې پرې وکړو او دا مسلمان شو خو نکاح بحال پاتې را او که عرض دې پرې ترسوني کړې دی په نکاح کې که د عرض نه پسې انکار وکړي نکاح به ختم شي زه اوس ورپسې اشاره سمځئ کې وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال المشركون على منزلتين فدو قسمنو النبي عليه السلام یو قسم حربيانو چې موږ جنگل سره په بل معاهدین معاهده کړي وا والمؤمنون زمن النبي عليه السلام والمؤمنين د مؤمنانو نه په دوه مرتبه حربيان معاهدين كانوا مشركين مکه مشرکین د مکه اهل حرب يقاتلهم نبی علیہ السلام بدوی سره قتال کو يقاتلونه او مشرکین اهل عهد لکه چافر قبائل بعض خلق لا يقاتلهم عليه السلام بدوی سره قتال کو ولا يقاتلونه بنو بکر و بنو خزاعه نبی الخلفاء جنگ وسانه کو وكان اذا هاجرت امراه من اهل الحرب لم تخطب خطبه بين وقت كيدلا حتى تحيز تحيز بينها وتطهرا او پاکه بشوا دا ظاهر کې د چا لپاره مستدل شو مولانا صاحب چې په دار حرب کې به او خاوند به اذا هاجرت خان چې د ښځې به هجرت وکړه خلاصه خبره نو تحید نه یو حیض نه مراد عدت سے مراد اوس به وي که خاوند به په عدت کې راغی خو فبها او په عدت به تیرو خلاصه شو خبره پیدا طهورت نه دا تحيز وتطهر فإذا طهرت حل لك النكاح دا سمعوا فإذا طهرت حل لها النكاح وكان إذا هاجرت امرأة من أهل دار حرب بخذر على لك أهل زينب را لك باقي کی مثال جوړ کا نو لم تخطب حتى تحيد وتطهر الذين خدا معلومي کی حیض راشي او طهر راشي نو بری شافعي سے بدل دی لکه نو چې عدت ته اعتبار دی نو یو حیض او یو طهر عدت نه دی نو خبره دین درې حیضونه او درې طهرونه داخلي پیدا طهورت چې پاکه بشوا نو حل لها النکاح نو حدیث بظاهر کې د امام شافعي رحمت الله علیه حجت دی ځکه موږ خو عدت نه شرط کوو موږ څه شی شرط کوو موږ خو عرض پیش کوو چې ښځه مخکې راشي فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح او که د نکاح نه مخکې به زوج هجرت وکړ نو ردت الیه دا برد شو دته دا بردت الیه رد بشو ورته لیکن مولانا صاحب حدیث داغه لپاره حجت نه جوړي ولې نه جوړيږي ځکه دې کې لفظ د حیض دی وقت ور حیض به راځي په دې کې یو حیض او طهور دی هغه پکې وایي چې مراد دې حیض او طهور نه متقاعد دی و دې رد نه ګور فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح کچرت عدت به تیرمو او نکاح به نو کړه نو وکړي او زوج براغي نو ردت کړي داغه لپاره حجت نه جوړي اخوي په محض عدت تیرو نکاح ختم شو نو اموي او اغم ردت اليه نه جوړيږي دا خبره او زموږ په دې باندې خو مشکل اشکال د تکرار حتى تحيد وتطهر فاذا طهورت حلت لها النكاح حل لها الذي قدر قال النكاح نو موږ دلته کې دا اصل کې تعارض دي دا زینب سره کړه زینب رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح نه ورکول ها ورنه په نکاح باندې کړه ابو العاص څونه مو د بصره ابو العاص بیا په نکاح ابو العاص په نکاح کړي و دا حدیث هغه سره معارض دی او په دې ډیر داغه عمل نشته هغه کتاب بنا ناکتی کې ردت الیه بالنکاح الاول شافعي ته په نه جوړي ذکر ردت الیه بالنکاح بالجديد بموارد
وإن هاجر عبد منهم تدوينا أو أمة وهما حران له لك اتفاق ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العدل مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة من أهل العدل لم يردوا وردت أسمانهم. أغم أقبل واپس كذا محاربين سمن منور كذا عبد وذا أمير دي بيسي بور كي بدأ فرق. قال عطاء بن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها وتزوجها معاوية تذكر في دار الإسلام كي وفي دار الكفر كي أو من حكم بنت أبي سفيان تحت عياد بن غنم في ريوة فطلقها وتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. وده حديث بدأ يو جملة كي ده أغي سر معارض دخان إلى أبو العاص أو ده زينب مصارقة ردها بالنكاح الأول يو ذكر هذه أو بالذكر هذه ردها بنكاح جديد ومهر جديد. فإمام شافعي سے حل تک چونکہ هغه عدت گئی هغه دا ممتدد الطهر وا او ما دا غینه جواب کړو چې ممتدد الطهر نو هغه چې غریب راته په لارې ذکر ورکړه بچي ساحل شوی دی ورزولي بدو کنيات دي هغه خبره ټیک نه او ما درته ویلو چې زمون فریضه نه جوړیږي چې بالنکاح الاول څنګه نه جوړیږي چې پکا د مې څه تیر شي دي کې سوزره په العاص شوی دی نو موږ هغه وایو چې بنکاح جديد ولا مهر جديد تکته او بالنکاح الاول معنا مې بسبب النکاح الاول دې دویم نکاح وسره جديد په دې وجه چې مخکې منبوحه فاطمه نو دا هغه نو عقد له معلومه چې نکاح جديد دا مهر جديد بسبب النکاح هغه په نسبت باندې هم جوړي ادمون په نسبت نه جوړيږي نو بالنکاح بسبب النکاح الاول وایو دلته به هغه قید لګو چې ردت الیه دا به واپس کولی شي په نکاح جديده بسبب النکاح الاول او که چرته دا خدا عصب نشوي ردت الیه بالنکاح الاول اکه چې د نکاح اول لګول بیا ټیک دی ها بس دې تعبیر کې نه کول شي پکې پیدا طهورت حل لك النکاح سمانه چې د نکاح تقریبا ده نو حقیقت کې حلالي گنا شابه شافعي سے پولیس کته چې حیض او طهور نجر تخلق حل ټیک شو نرد السمانه ده رد السمانه ده او زمون پولیس باندې کرود د ټیکه چې دا وترت کیږي نو به تحید او تطهور سره کوي هغه کې تعارض راځي هغه په کتابي کې موږ په کتابي او زو پر پته شاه ٹھیک شو څه کوم ورکړي دا نه دی ورته بل ها ویل او ولنه کې گزاره کوي توګه نه دا دی خبر دې نو ته بیا ده ورته اوس کاوه اوس ده باندې بیا دې هوګو اوسې دا باندې کنه کاوه اوس کاوه نه دا دې نه ورې کې دا بټر کاوه ال څنګه دلته کې هذا هو البسيط ليه انكار نجي لا المشركة يا إيسائيان تحت الذمي وذا حربيني نو قال عبد الوارث قال عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية ده الإمام بخاري فلسوف مذهب دلائي موربعون في سوق مسلمين ها يمكن إيسائيان مسلمان قبل زوجها بساعة حرمت عليه داخل هذا ما نتفصيل لتويها وقال داود عن ابراهيم الثاني جلاء من العام انه نعم بس بذكاء ترى دخل علينا ها ولا عطا قرب دليل في بيشكي
أي ما دعوت ذلك متفق نديها. وقال مجاهد إذا أنت عايز يتزوجها. يتزوج أنا ما جميعي إن بنكاد الكتاب دي تابعين وأقوال لها. وقال الله تعالى أن يحل لهم وأن يحلون لهن. وقال حسن وقال ابن الجزية أن الله على ذلك كل متفق في بيوض مسلمان سبنكا باقي لها. وإذا سرنا على وطنه وعلى آخر معنى لا تجد الله عليه. إيه أبدا آخر هذا من مستدل في جعل طفق ضرورات ورا ما في جعل ضيداوي ها. وقال ابن جرير يقول جعلني امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين يعارض زوجها من قوله تعالى وأنتم أنفقوا بلا إنما كان ذلك بين النبي بين أهل العهد لا أحديان بالمكة لكن دار دري دها عسى موجنا المشركين المكين راشي هم وقتا آتوهم ما أنفقوا ولنوي بتستاس خذ كما التفات شوي أريداس لقبل مهرون نواقص كي كما يخذ دل تراري تاسو بداغي واپس کوي تاسو نو واپس کی داغي مثل دی بیا پاتې کې ورپسې شا وقال مجاهد هذا كله في دا مجاهد ورپسې قول نه نو ایمار با په متفق دي کله حربيان کې د دې معنی ټول کې مهرونه واپس کې البته تاسو کومه خدای تر پاتې شي او تاسو له مهرونه نه درکې هغه په مثل دی بیا دی وی شي ها ومن بعد ذلك وكان كلام بين ربنا من جهاد حقا وحتى قال ابراهيم لمن يحدث من جوان من عاد يونس قال كان اخر يوم ذكر ان عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان وكان عجل النبي صلى الله عليه وسلم كان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تعصوا وكان حاجات فاستحيوهن اللهم على الايمان من علمتهن المؤمنات فاتبعوهن والكفار الى ان يحلوا لهم وان يحلوا لهن وعلموا ما امر الله عليكم وردا مصدق كده عهديان ذكر نشتا فعهديان دي وكحربيان دي ها ولا جناح على المساجد إذا تكون وجوههم ولا تمسكون ولا تمسكوا عند الصلاة والسلام بعد كافران ختم ها وليس معنى قولنا حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن كان شيء من الأزواج من القرآن فعاقبوا فعلى الذين دعوا أزواجهم كما أحمقوا واتقوا الأهل الذين أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات بيضاء بيان على أن يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتون أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترون من أيديهن وأرجلهن ولا يعصين بمعروف فبايعوهن واستغفرن الله إن الله غفور رحيم. قال عائشة وعن هذا الشر من المؤمنات الشرك بنكوا سرقة بنكوا ولا آيات خرج وسروي ها بس بالمحنة التكلف ده إسلام قوي ومنا ها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال والله ما أمر بالله الشابتين ها يا أيها الذين آمنوا ولا يعمل بالكلام ولا يناقض رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر الله ويقول له إن أنا إن الله يملك الكلام فوقول تعالى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم لو كان مريضا وتبارك الله شفاء لا تموت استثناء خاصة بريات طالبان معاذ ما شاء الله सरकारी तालिबान में अभी से बीमारी की गाँव को बेचारा और शिफा अल्लाह ताला